اته کاله پس که جمدې هم راته به ووایه چې مولوي صاحب خبره دې ټیک کړې وه که نوم نو او به وایه چې دغسې راته ورنځو یو مولا و هغه دا خبره کړې وه چې زما وروڼو زه راته هم ډېرې اوږدې خبرې نه کوم مختصر یو څو خبرې درته کوم د خدای پاک ډېر لوی فضل او کرم دی چې الله پاک عالمان په دې مخ د ځمکه موجود کړي د دین چې قایم دی دا د علماو په برکت قایم او د خدای فضل دی خدای د عالمانو نه کار لري څوک د ناظرې درسونه کوي دا هم یو لوی خدمت دا نه چې داسې وړه خبره څوک د ناظرې درسونه کوي څوک د حفظ درسونه کوي څوک لګیا دي مدرسې جوړې کړي دي د علوم نبوي او خدمتونه کوي چا د جینکو مدرسې جوړې کړي دي زنانه د دنیا خدای حافظانې کړي د دنیا جینکې خدای عالمانې کړي او زنانو تجوید زده که دا د دې علماو برکت دی د خدای پاک فضل او کرم او هر کال په لکونو په زرګونو نه په لکونو هلکان او جینکې ما ته کور یو ځل وي دې لمونځ نه ور دی ښه تهجد ګزاره وه ښه تهجد به یې کول نفلونه به یې کول لمونځ نه ور دی مونږ یې اورو دا مونځ به ته ټیک کول غواړم دې داسې ماشوم لوی کړی په دې غېږ یې ګرځولې مرکوټ ما یې وښایه ورته ویې غوسه کېږي قارې ما یو ځل کېنوله په طریقه باندې ما ویې ته ما ته رامونځ تېر وی ما له راځي هسې غوسه شو ما چې تا له درځي نو خیر څه خبره مونږ بیا د نزده کو ثواب به دې وشي را مجبوره مې کړه مړه چې مونځ یې راته شروع کړه نو داسې یو مانج یې پکې وکړه چې زمیندار به په پټي کې هم داسې ونه کړي الحمد لله رب العالمین نه رحمان نه رحیم ایته مې خدای دې دا جورابه مخبرات کړي زړې پوسکې خدای دې بې خوبه دا ستا مونځ دی کافره کېږي ظالم یې په دی اما ته غصه شوې ښه ماشوم هم لوی کړی اوس به ته موږ ته مونځونه ښې وایي موږ ستا د نیا نه زده کړی دی انا لله مې زما نیا خو د نیم کلي استاده وه الحمدلله د یو لوی عالم بیبي وه او د یو لوی عالم چې هغه زمانه کې د تجوید سیسټم نو او زما د نیکه والد صاحب شیخ محمد اسماعیل صاحب د علم سره د تجوید استادم علامه شمس الحق افغاني صاحب استاد نو هغې باندې دروغ وی مې اوس مړه ده راپاڅولی نه شم ګنې چې اوس مې راپاڅولی وي او ما ورته چې راشه دا 17 قاریه دې وګوره چې دا څنګه تلاوت کوي راشه وګوره د خدای پاک فضل چې نن جینکې ماشومان جینکې داسې قرآن وایي داسې له تجوید سره چې زموږ لکان هغسې نه شي ویل سواد ته تللی نو یو شاګرد دی د هغه د بنینو مدرسه ده د بناتو هم د پروګرام یو ځای لاړم نو ما ته یې ویې یو څو ماشومان جینکې درته راوباسم قرآن ته یې واورم پوټینۍ ماشومان جینکې داسې د 4 خو به نه وي خو 5 سال او 6 سال کېدای شي 4 هم پکې داسې قشته تربیت سره پلین رالی جورابې اچولې اسکاپونه یې په سر ماشومان یې وي داسې ماشومانو 70 متر پوټینۍ وي اسکاپونه اچولي و جورابو سره او داسې ښکلې رالی او سلام یې واچو پلین کېناسته تربیت بیا ته ما تپوسونه وکړل ما خو قرآن شریف راواغې د چا 10 سپارې د چا 20 د چا 20 د چا 17 مانه اوسیرې ما ته تپوسونه وکړل داسې ښکلې د قرآن شریف تلاوت یقین په خدای کې وپسخېږم ورته ما یې بچې داسې مال هم نه راځي لکه را تاسو چې څنګه وي بیا مې ته تپوس وکړم دا خو ماشومان دي ما ته زمونږ قانون دا دی چې موږ یو جینۍ ته قرآن یادو د تجوید سره یې ور یادو چې والناس ته دا رسېږي او دا حافظ دی د دې نه ښه مجوده قاري هم جوړی او داسې ور یادو چې دې جینۍ ته بیا د دور هم ضرورت نه چې دا دې دور کړي بس داسې ټیټې ور یادو دا د خدای فضل نن جینکې عالمانه شي نن جینکو پردې وکړي نن جینکو په اوړي کې جورابې واچولې یو طرف ته که لغړ سیلاب دا په زور و شور کې روان دی په یونیورسټو کې بالخصوص او په کالجونو کې راشئ نن تاسو په یونیورسټو کې او په کالجونو کې چې کم کوی ایجوکیشن دی او په هغې کې کم نن مخلوط تعلیم دی هلکان او جینکې یو ځای په کینټین کې ناست دي بې ادبي دې معافي یو بل له کیک رس په خوله کې ورکوي او د هغې فوټان وباسي فخر پې نن ستا د کالجونو یونیورسټو په کینټین کې هلکان او جینکې یو بل له کیک رس په میډیا موجود دي په خوله کې ورکوي پیټوان ځان فخر پې کوي پلار یې فخر کوي مور یې فخر کوي قسم دی دا ستا 400 د 400 نوم درته نه علم زما یو شاګرد و عبدالله اوس هم شته پړانګو دی یو سکول کې استاد و اوس په کالج کې لیکچرار زموږ شاګرد دی موږ سره پاتې شوی
یو دلته سکول کې نوم د سکول درته نالم په هغې کې استاد ما د راغې ما ته وایي چې یاره جي ناشنا مسله مې څه اوس د نهم لسم هلکان او جینکۍ مخلوط تعلیم او بیا د لسم جینۍ خو پیغلې تقریبا مراهقې ورنږدې پیغلتوب ته کلاس ته رالم جینکۍ او جینکۍ خو نور خو یې پرېږده خو دا یو پکې داسې وه چې د هغې دا ترخونه او دا مټې ټولې ښکارېدې نیم کمیس یې اچول لاندې ساقي ښکاره نیمه بربنډه بلکل ګریوان ښه کولاو مالا خفګان ډېر خفه شو چې دا یو خدا غم دی چې څوک سکول دی هلکان او جینکۍ یو ځای ناست او بل دا چې دا خو نیمه بربنډه ده نو ما په طریقه باندې د شریعت مطابق د قرآن و سنت مطابق هغې ته نصیحت وکړه چې دا مه کوئ ګناه د خدای غضب به نازل شي د خدای قهر به نازل شي نه لوپټه پرېږده خو نشته خو دا کیفیت بس وی کلاس ختم شو وی سار وختي چې رالم سکول ته د هغه سکول مشره پرنسپله وه زه یې راوغوښتم یو کس ورسره داسې ناست وی ما ته وایي چې مولانا صاحب تا پرون کلاس کې څه ویلي دي ما نه لا خبره یېره وه ما وی ما خو څه خبره نه د پردې او بلکل ما ویلي نه هم کلاس وکړه لسم کلاس او ما د پردې ویلي دي پرده خو شریعت خبره ده د قرآن و سنت وینا ده او ما دوی ته ویلي دا خو ماشومان دي لکان دي جینکۍ دي چې پرده کوي سبا خو فتنې ردې نه جوړېږي وی هغه پرنسپل یې نه هغه سړی مخکې شو چې کوم ناست وی ما ته مولانا صاحب داسې شلور سره بیا دپاره دا خبرې ونه کوې مونږ ته پته ده د دې هر څه او دا جینکۍ چې مونږ رالیږو په دقه جامه کې نو دا پټې نه راځي دا ورته مونږ دا جامې راوړې مونږ راوړ مونږ یې دې تهذیب سره بلدو مونږ وایو چې دا جینۍ لږ سره یو ځای ناست دی چې د دې دړه نه دا لږ ګبراهټ ختم شي د جینۍ په زړه کې چې دا لږ کم روب دی د سړي چې دا ختم شي او دا به راځي دغسې دا دارالعلوم نه دی مدرسه نه ده مونږ یې مدرسې ته نه لېږو دارالعلوم ته دا سکول دی وی ما ته هغه پرنسپل وی مولانا صاحب آینده لپاره به دا خبرې نه کوي دا حل ما ورته پرېږده سکول ډوډۍ به خدای درکوي نصیحت یې اثر نه کوي او عمل نه کوي پرېږده هغه خدای پاک لیکچرر دی دا زمونږ حل دی تاسو ورشه اسلام آباد ته وګورئ تاسو لاړ شئ لږ ورپسې لاهور ته لاړ شئ کراچۍ ته لاړ شئ او لږ ورپسې بار ملکونو ته لاړ شئ په خدای قسم درته خورم ځکه چې ما خو مینه ساری دنیا دی کې تقریبا ما خو بار ملکونه کتلي او که بار ملکونو ته کم ته نیم تلې نو په دې نورو ملکونو کې مې د هغې علاقو وطنونو خلک لیدلی بېادبي دې معافي نن زمونږ مسلمانانې جینکۍ چې کم لغړ تهذیب او بربنډتوب جامو کې ګرځي نو نن انګریزانې ته شرمېږي نن ته هغوی حیا کوي چې دا لا څه کوي دا په کوم طرف روان دي څومره لوی جرم او څومره لوی ګناه په کورونو کې دننه مشهوره واقع ده تاسو ټولو اورېدلې ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام یې کوم واقع اور ته غورځاو او خو داسې اور و چې هغې ته خو څوک ونږدې کېدی نه شو وګورئ خازن او روح الماني ټولو لیکلي نورو مفسرین هم لیکلي دي اور ته یې غورځاو نو دې له یو منجنیق ورته وایي زه به ورته ټال ویم یا مچوغنار څه چې وي په هغې یې کښېنه چې دا به مونږ اوچت کړو او دا به مونږ چې اوچت شي نو دا پړې به وله وشلو یا به کټ کړو یا د هغې خپلې طریقې به وي په هغې به د توپې کار به غېشته کاڼي به یې پې ویشتل حجاج ابن یوسف چې په مکه حمله کوله د عبدالملک ابن مروان زمانه و عبدالله ابن زبیر نو د طایف د غرونو نه بیت الله په دغه منجنیق ویشتې و په کاڼو اوچت پې کړو او دا به مونږ دې به اور ته ور وغورځو ان اوچتېد هغه مچوغڼه یا هغه تال یا هغه بل شی نه اوچتېد دی به زور لګو نو اوچتېده شیطان د انسان په شکل راغی وی داسې وکړئ جینکۍ راولئ سرتور سر ودروئ چې جینکۍ راوئ سرتور سر نو ټال اوچت شو نو ابراهیم علیه السلام یې ورته وغورځو الله خو په هغه اور ګلې گلزار کړ دا ولې دا فرشتو نیولې د رحمت فرشتې وي او چې بربند سر جینکۍ رالی د رحمت فرشتې لړې ختم شوې د خدای رحم لاړ د خدای مدد لاړ په کوم کور کې چې جینکۍ بربندې روانې دي او ګرځي د خدای رحم به د کوم ځای نه راشي د خدای غضب بني د خدای قهر بني ما ته پروس کال یو زنانه ټلیفون وکړو زموږ د علاقې اکثر دا زنانه په دې ټلیفون باندې را مسلو تپوسونه کوي ما ته مولانا صاحب زه د پلانکي کلي یم زموږ د چارسدې د ضلع دی یو کلي پېښور کې پاتې کېږي
مولانا صاحب زما لونه دی او زما انګین دي ازادې وي ډېرې ازادې داسې ازادې به وي چې لوپټه خو په سر نه نری غوندې لوپټه یو تخه غوندې ښي طرف ته او ګس طرف ته او ما ته مولانا صاحب مازدیګر به ووتې او ماسخوتن ناوخته به رالي شاپینګ کوو ډوډۍ به بار وه د ملګرو سره جامې شته که نه دا نورې دا شي دا ما به زامنو ته ووایي وی پرېږده دا نوې زمانه ده پرېږده ما به خاوند ته وی رور بچو ته به یاره مورې ته د کمې زمانې خبرې کوې پرېږدې ژوند دی چې ازادي کوي یو زړه خوشحاله وی زما کور کې مونځ نو ما به صرف مونځ کاو زما کور کې نفل نو زما کور کې پرده نه وه زما کور کې د قرآن شریف تلاوت نو بس دقه سار به ووتې سکول ته کالج ته خپلې ډیوټول او مازدیګر ماښام به رالې او په شاپینګونو پسې ګرځه او یو عجیبه دا وه چې د کلي نه به زمونږ که به زنانه بورقه کې راله یا غټ پړونه کې وی زما دا لوڼه انګین دی به کوټې ته دننه شي هغې پورې به یې خندل چې ځان یې د خپلو جب جوړ کړی دې دور ته ګورو دې بورقو ته ګوره دا څوک تختۍ چې بورقه کې ګرځي دا څوک تختۍ چې پړونه کې ګرځي هغه بورقې پړونو پورې به خندل کوټې ته به لاړې ما به ورته منت کو چې د خدای قهر د خدای غضب به نازل شي بیمار دا څه کوئ وایي ما پورې به خندل چې مورې زړې زمانې خبرې پرېږده دقه سینې مې بربنډې ساقې ښکاره مټې ښکاره او کټ آستین کمیسونه دا هغې اوږدې خبرې کړې ما ورته مختصر ما ته مولوي صاحب یو ځل زما ټولو کې کشره لور و سکول نه راتله وایي چې راله داسې راپېده وایي ما ته وایي چې امي یا هر څه چې دي مورې ما ته خو یو ملګرې و هغې راته یو بیان یو تقریر واورو په موبایل او زه خو ډېره یارېږم مورې زه مړه نه شمه ګبراهټ تېره باندې رنګ یې زیړو سره پیدا مې څه تقریر و بچې خیر دی خیر به شي کښېنه څه چل دی وایي چې دقسې یو مولوي صاحب د پردې خبره کوله چې پرده به خامنې کړو خدای به نیسي قبر کې به هم رونیسي بیماري به در ما یو بیان کړی ما ته وایي ستا بیان هغې اورېدلی په دې نیټ باندې شته د پردې متعلق ما یو بیان کړی لږ سخت بیان مې کړی مې پرې چې د هلکانو جینکو په زړه کې یو کوټې غوندې دا ستر و د پردې خبره راشي ما ته ستا بیان یې اورېدلو دا لور مې داسې راپیدا چې زموږ خدای قهر نازل نه شي د خدای غضب نازل نه شي بیمارۍ کې خوب کې مړه یم چې ته مړه نه شم دا په او قبر کې چینجي او لړمانان داسې راپیدا وایي ما ته وایي چې مورې زه خو داسې کار کوم چې به دا سکول پرېږدم او مدرسې ته ځم داسې یاره پرې راغلی خیره خبرې اوږدې دي بالاختصار زما هغه کشره لور لاړه او د جینکو مدرسه کې داخله شو وی د هغې یوې جینۍ د برکت نه د ما د هغه ماشومې لور د برکت نه مولانا صاحب زمونږ ټول کور کې نن پړونې او بورقه راله او د هغې یوې جینۍ د برکت نه زمونږ په کور کې نفل او منځونه او ذکرونه او قرآن شریف شروع شو او زه ورته وایم چې بچې دا خاوندان ځان سره کوي او دا رور ځان سره کوي دا له جامې والے په کلي کې واده دی وایي نه مورې اسراف دی اسراف زمونږ جامې ډېرې پیسه بچت شوه حیا بچت شوه زه به یارېدم چې خدای دا لوڼه مې باروتې دي 11-12 راځي د مارکیټ نه څوک یو نه تختی شکر دا د یوې جینۍ د برکت نه او دا د مدرسې د برکت نه دا د بناتو مدرسو د جینکو د مدرسو نه نو که یو خوا لغل تهذیب په زور کې لګیا دی بربنډتوب په زور کې لګیا دی الحمدلله بل طرف ته زمونږ علما او قاریان او مدرسې په زور کې لګیا دي او حق به غالبي که خیري انشاءالله العزیز مدرسې دي روانې دي خپل کار کوي د هلکانو د جینکو خانقاهونه لګیا دي ذکرونه تسبیح او روانې دي د خدای فضل او د خدای کرم او دا یو ټکې مې واورئ ټول مسلمانان دا یوه خبره واورئ واته کاله پس که جمدې هم راته به ووایي چې مولوي صاحب خبره دې ټیک کړې وه که نو او به وایي چې دغسې له تورنزو یو مولا و هغه دا خبره کړې وه چې انشاءالله اوه اته کاله پس به داسې کور ده مسلمان پاتې نه شي چې په هغې کې به د قرآن شریف حافظ نه موجود انشاءالله دومره په تیزۍ دا ریښ روان آبادیم کېدل لیکن هغې نسبت باندې نه د هغې نه په زیات نسبت زمونږ په ټولو چارسده کې ضلع چارسده کې په 2 مدرسو کې به د حدیثو دوره کېده یو په اسلامیه کې یو په نعمانیه کې څونه طالبان به 7 کسه 8 کسه 10 کسه شیخ الحدیثان موږ څه یو موږ خو د هغې د حقوق خورې یو شیخ الحدیث مولانا عبدالروف صاحب رحمت الله علیه شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن صاحب
شیخ الحدیث مفتی محمد فرید صاحب شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب دا شیخ الحدیث لس کسب ناس زیات نه زیات دولس دیار دا شیخ الحدیثانو ته دا خلق ناس دقه یو څو کسان راشه وګوره الحمدلله نن په تور 400 کې د حدیثو دومره دورې دي چې هغه دورې هم نشي شمیرل هر کلی کې دا حدیثو دوره ده الحمدلله د بناتو دورې د بنینو برته ویما او په هر مدرسه کې په کلاس کې و ان شاء الله چې دا اتیاو د سلو نه کم نه او د خدای پاک ډېر فضل او کرم زموږ په دارالعلوم نعمانیه کې چې پر اوس کال 1200 تقریبا مانو سیر دي 65 په څومره کسان او سخت کال به ان شاء الله د 1200 1300 لګبګ دا موجود ان شاء الله تاسو وګورئ په خپل اوتمانزو کې چې په خوا حافظان څومره دا ماته شمیر وګورئ ما ته وخایه تاسو په اوتمانزو ټول کلی کې سوجنه کې عالمان ورچا نن پکې عالمان نه شمیرل نن قاریان حافظان نه شمیرل چې څومره حافظان دي او څومره د درسونه دي دا مولانا هدایت الحق صاحب حفظه الله مدرسه ده څومره درسونه روان دي د قرآن تفسیر او هر جمعات کې د خدای فضل دی د تفسیر د ماښام او د ماسخوتن درسونه روان شکر الحمد دا تاسو ته دې دپاره ویم چې تاسو خوشحاله شئ په دې مسلمان به د دین په ترقۍ خوشحالېږي ان شاء الله چې خوشحاله شئ چې شکر الحمدلله هر لوی کور د ډاکټرانو په بچو کې قسم په خدای قسم راته خورم عالمان او حافظان پیدا شو د انجینرانو غټو افسرانو په کورونو کې حافظان او عالمان پیدا شو دا